وزیر اعلی سهیل اپریدي نن په ان اف سي اجلاس کې د شمولیت اعلان کړی چې موږ به نن په دغه اجلاس کې شاملېږو. نو د دې اجلاس صدارت وزیر اعظم شهباز شریف کاوه، خو چې کله سهیل اپریدي اعلان وکړو چې موږ به په ان اف سي ایوارډ کې یعنې ان اف سي اجلاس کې شمولیت کوو، د خپلې صوبې حق به غواړو، شهباز شریف اجلاس صدارت پرېښود او محمد اورنګزیب وزیر خزانه د اجلاس صدارت کوي. د هغې نه بعد به ځي اډیاله جیل ته. سهیل اپریدي داسې ولې کوي؟ دا یې اتم نهم ځل دی اډیاله جیل ته ځي، کله اسلام آباد های کورټ ته ځي، کله سپریم کورټ ته ځي، کله اډیاله جیل ته ځي، کله وزیر اعظم ته کال کوي، هغه ته وایي چې پوچ کر بتاؤنګا. دا ولې کوي؟ دا د دې وجې نه کوي چې کومې قانوني لارې دي هغه ټولې د اختیار کړي، چې سبا له بیا څوک دا نه وایي چې تحریک انصاف احتجاجي سیاست کوي، تحریک انصاف په اسلام آباد حمله کوي، تحریک انصاف لانګ مارچ کوي. قانوني خبرې غونډې د دوی څخه ختموي، د هغې نه بعد به د لانګ مارچ اعلان کوي.